کوم کسان چې وی پی ان استعمالوي نو دا غلطي چې دا چرته مکوئ، ځکه دا غلطي تاسو کوئ د سره تاسو اکاونټونه چې دي دا بینډ کېدم شي. ځکه اکثر فیسبوک کار نه کوي، واتس اپ کار نه کوي. او څو ورځې مخکې به تاسو کتلی چې فیسبوک واتس اپ دا قسمه اپسونه چې دي دا کار نه کوو. نو د هغې لپاره موږ اکثر وی پی ان چې دی دا انسټال کوو. نو موږ په وی پی ان په تھرو باندې چې دی هغه اپلیکیشن کولاو. خو اوس د پاکستان حکومت چې دی هغه په وی پی ان پسې هم راغستې ده چې دغه وی پی ان چې دی دا به ختمیږي او کوم اپلیکیشن چې هغه بند کړو نو هغه په پاکستان کې چې دی هغه کار نه کوي. خو خبر لپس نه ځو، لاول دې راځو چې کم کسان وی پی ان استعمالوي. په وی پی ان باندې تاسو د اپلیکیشن استعمالوي او بدی کې تاسو سره د بینک په اکاونټ کم اپسونه چې تاسو سره موجود دي، ایزی پیسہ اکاونټ موجود دی او په دغه ټایم کې تاسو دغه کولوي نو تاسو دغه اکاونټونه چې دي دا بینډ کېدم شي. لکه دغه اکاونټ په بنديږي ځکه هلته دغه لوکیشن چینج کله چې لوکیشن چینج شي نو بیا تاسو دغه بینک اکاونټ چې دی دا نه چلیږي. بل د دې سره دا خطر هم جوړ دی چې تاسو اکاونټ چې دی دا هک کېدم شي. نو د دې د وجې نه چې دی بینک والا دا سیستم به دې کور اچولی چې دا تاسو په بل لوکیشن باندې کولوي نو تاسو هغه اکاونټ چې دی دا بینډ کیږي. نو کوشش دا کوئ چې وی پی ان انسټال کړئ نو د بینک اکاونټونه، ایزی پیسہ اکاونټ، دا قسمه اکاونټونه چې دي دا به دې مه کولوئ. بل چې اپلیکیشن په ملک کې کار کوي نو بیا هم وی پی ان چې دی دا مه استعمالوئ، ځکه د وی پی ان سره دا کار کیږي چې هغه آی پی اډرس چې دی بار بار چینج کوي. نو د دې د وجې نه ستاسو دا نور اکاونټونه چې دي دا ورسره هم بینډ کېدی شي. نو دغه نقصان چې دی دا تاسو ته میلاویدی شي هر کله چې داسې اپلیکیشن بند شي وی پی ان تاسو انسټال کړئ نو قسمه قسم اپلیکیشن چې دی دا به دې مه کولوئ. وی پی ان بندوئ نو بیا ځئ دغه اکاونټونه چې دی دا تاسو بیا استعمالولی شئ.